معلوماتك وبارك وسلم عليه. الک دا تکوین دا الله جل جلاله صفت دے ندا حادث ازلی دے ردی دا پارا دو وجوی که یو وجوا سلور وجو کتا یو دری وجویری دی او استاتنم سلورم وجب کی وائی چی دا تکوین ازلی دے ولی الرابع انه لو حدث على حدث اما في ذاته او في غيره کچرت دا تکوین صفت دا حادث وی نو دا حادث والے بے لدوو کرخو نخالی نوی یا بدا حادث والے پی ذاتی وی یا بدا حادث والے پی غیری وی ہر واحد دوانو نا غلط و خطا جوڑی گی. الرابع انه لو حدثا کچرت پیداشی حدثا که حادث شی لحدثانو حادث بشی اما فی ذاته یا پا ذات دباری تعالی کی دی ذات دباری تعالی کی بدو حدوث کرے وی ندا باری تعالی ذات کو بمحل دا حوادث اگرزی او مخ کی پا دلائل ثابت شوی دا کہ اللہ تعالی محل دا حوادثو ندے فیسیر ابگرزی ذات دباری تعالی محلا للحوادثی او دا اللہ محل دا حوادثو گرزول باطلو نو لہذا دا کم چی مستلزم باطل لردے دا هم باطل شو چا حدوث تکوین لے. او فی غیره انه لو حدثان لحدثا فی غیره لا بحادث فی پا غیر دا ذات دا باری تعالینا کما ذهب الیه ابو الحزیل وستاس من لدی خبرنا چی تکوین دا ار یو جسم قائم دے پا دقی جسم کوئی فیکونو شو ار یو جسم خالقا خالق ستا جسم دا خپل جسم دا پارا مکون دے او دا ملا شرشم جسم دا جسم دا پارا مکون دے شو ار یو جسم خالق او مکون دا خپل ذان دا پارا ولا خفاء فی استحالته او ایت قسم خفاء نشتف محال والی لدی خبری کی دا خبرم بیخی محال دا کما خبر محال دا بیخی چالکا ار نفسو او ار جسد لخفل زان دا پارا مکون او خالق جوڑشنو دا خبر محال دا والی بیخو تعطیل دا ثانیو پکی نرالے اغمانگ باطل کرے دے تعطیل چالکاری ارسو پخفل دا خفل زان مکون او خالق دے نبی اللہ تعالی العیاذ باللہ تعطیل کو چوٹا ایمان اللہ تعالی کو بے پیدا کول لکا یرحمو کانی بکا دیر آلے کا لہذا دا تکوین صفت ازلی دے حادث ندے کدا حادث شینو یا با فضاد کی حادث شوی او یا بچے دے سبا غیر کی حادث وی کہ فضاد کی حادث شینو اللہ تعالی با محل تا حوادث اگرزی دا خبرہ غلط اشوا او کچرت پا غیر کی موتا او پا بل کی دا غشی دا راشی نو ار جسد او ار نفس با دا خپلزان دا پار مکون او خالق جوڑ شی نو بیخو اللہ پاک ضرورت پاتے نشو العیاذ باللہ اپا تعطیل باندی شو منگ دا خبر مخی چیرلی دا کہ تعطیل دا ثانیہ دا قیدر ایرا غلط دا نسلور دلائل دی پا دی واوری دل کہ دا تکوین دا ازلی دے طالب منگ دیتا ہوئی چی دا سلور وانا دلائل دا دو پا یادو باندی یاد شی یوزے کی باس راشی او دا تر دی خبری پتا راشی او دا چکم دی پا دی باندی خبرات را دا کویشی نو علب دا غشیدارا خبر دا غشیدار برابر شی لکا لیرالی لکا القدیم ما راوارا نو القدیم دا اللہ تعالیٰ پا نمون کی القدیم نمشتا اللہ تعالیٰ تا قدیم ویدش دیبانی تاسو تما اتد دلائل ویلی تاسو ناسو کسان کی دری دلائل بتایاد فاتو دلائلو کی تاسو تا دری دلائل یاد ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرات دي علم كورور لا سيدغ رواني ولا سهل
ضعف او کمزوري پکې روانه چې ستاسو شاګردان به خپل خبر کوي په اولنو کلونو کې چې موږ سره کوم طالبانو سبق کوي چې زه غي وګورم او تاسو باندې نظر وکړم هغه تبار استاد کتاب هم شوی دې تبع افغانستان ولا طالبانو نیوکه ویل استاد نیوکه به کول طالب دې چې نیوکه کوي نیوکه دې په خپل باندې استاد چمتوي کتاب کوي ای ودا نیوکه کول او نیوکه جایز دا سلم چې دا شرح تاسو بچا دي دلی کې چې کوم مرګرو کوم نه دي دا خو تقریب لیکل شوی د ټول نه په کلاس کې ادنا شاګرد چې به خید ذهن نه کمزوري دا د هغه په یاد کړیو او د هغه لیکل شوی تقریب دی د شرح تاسو دا ما د تثبیت نه دی وما مسلم بیری ګنټا پیرډو په والا ناس تمام نه وي نو ډېر شوق او ذوق او غیب ټول جماعت تقریر وکړه مو تیار ټول دغه کون ذهن طالب العلم بویری فریضات وو بجې د شپې پورې په مهنت وکم نظمایات دي نور خو بازار دا دې علم مال طالبان باندې ما یختم غټ غټ کړی خو چې سبق کې نه سنو ما وته چې مسکونی روچت کی او چې ځان د فرقي مسکین څخه څه باندې نه ورې چمتو سلام ممتاز چې دران محکمو ده کې مې هغه طالب العلم مجاشره دی وختي اوس مزدوري کوي غوړي نو هغه مې ولید ما چې د وسله سلام درځي وسم راځي چې ځینې دې په کې نه راځي وسمه په یاد باندې سره شرح مې په یاد وي وسم یاد دا داغه تقریر دی د ټول نه په کلاس کې کم ذهن نو زه دا وایم چې ګوره څونه فرق پکې دا مسله راغلی هغه تیم طالب العلم ته ګوره من چې د استادانو نه کافیه ویلا نو د لی اختر چټیان لم قوهیه قوو باندې ودرول الکلمه لفظ نزعل معنا مفردن دین دل و یا اسم دې ذ قوو باندې اختر چټیان څه ودرول سوچ کوی چې څونه مباحث دي کې یو حرف د سینم چې هغه موږ په یاد طالبانو د ټولو بلکې چې کله په لار روانې مو هغه شي چې موږ له راشي تقریر تام نه دی ولې ذکر تقريب وتوقي دليل بحيث يستلزم المرآة وتقريب ولسان فكرة مدعاء تقريب تاريخ ودليل نفس ما يفسر به يا وتقريب ذكما مقصد نو آخر تيخ بگیتا استمگینا زمان مقصد دا خبر ندعا دے يدون اهم مباحث خيستا فشل قائد کی تاسوا وریدن ويزكا وين نزبط استسمي يا يزكا يا دي تاسو دا سوچ کوئ چې بس دا بگینی بس اره شرح کې بدا پراتی کې مال په شرح کې راوخه یا تاسو کوم شرح یې د ازما مباحث پکې وي ما ته وخه به په شرح سره چاپ کوم بلا تاسو چې شرح ما هیڅ شرح نه لري یا مسلی بزرګان ها بیان په دا خبرې په کېشته دا دي چې کوم ومبنى هذه الادله يوم مبنى ذي دلائل على فدي خبر باندې دا الى تکوین صفه حقیقیه هذا کذا سلور وانه دلائل چې دا تاووري دل سلور وانه دلائل بنیادی خبره واوره بنیادی خبره راته وکړه نو زه دغه ته نه سم یو بنیادی دا چې دا صفه حقیقیه ده اضافیه نه لته چې اشعریان وای ما توریدیه څه وای دا صفه حقیقیه ده او دې وسو د د ماتوریدیه او رینه د فقط شارح تفتازانی وسبا صفت مو کې د اشعریانو او وبوي چې د اشعریانو ری بدل د دغه ټکی دا ومبنى هذه الادله او مبنى بنیاد د دې دلایل اصلو دلایل چې تاوارد علی فدی باندې دي بنیاد په دې چې دا تکوین صفه حقیقیه دا صفه حقیقیه مستقل ده بذاتها دا چې د مولا صاحبہ اتم نمبر صفت ده پشان ته علم او قدرت لکه څنګه چې علم او قدرت صفات حقیقیه دي كذلك تكوين صفات حقيقيه ونه بس كده علم به ویل دا دوی ولی ویل قدرت
نو ایضاح النحو کې د دې جواب راغلی شرح د هدایت النحو د زاهد عزیز خیل انت به وګور چې لکه د هدایت النحو کې دوه مثال ورته یو مثال کافي وینه مثال په منزله د گواه دی یو گواه کار نه کوي څو گواهان په کار دی مولا صاحبہ دوه گواهان ایضاح النحو شرح د هدایت النحو د زاهد عزیز خیل اصول شاشی باندې خسته شرح راکړه ایضاح الغواشی والمحققون او دارنګ محققون علمان من المتکلمین د متکلمیننا چې هغه اشعریان دي ادا هغه په دې باندې دي چې انه دا صفت د تکوین چې من الاضافات دا د اضافات نه دي اضافي حقيقي د قبيله نه دي اضافي لا دا د اضافي حقيقي د قبيله نه دي وګورئ وتا خبره جواب راکوي دا د اضافي حقي محض دا د اضافات محضونه دي خالص اضافات حقيقيونه نه دي نه حقيقي محض دي نه حقيقي ذات الاضافت دي بلکې اضافي محض الله تعالی صفات کې درې پنځه تقسیم من کړو یو تقسیم په کې داخله کړو چې الله صفاتو یا حقيقي دي یا حقيقي ذات الاضافت دي یا اضافي محض دي یادم شو خبره هذا والاعتبارات العقليه او د اعتبارات عقليه نه لکه په مثل کې دوه د ثانیه تعالی او تقدس قبل كل شيء مقدر يوشنا وما هو سرد ار يوشنا وبعد قدر يوشنا الله پاک مع كل شيء انم دے او الله تعالی قبل كل شيء انم دے او الله تعالی بعد كل شيء دا په اضافه سره کوم دي نو دا اوس کته ځان سره والی نو الله پاک معك او کته په اضافه سره مخکې زمان ته ویل ان الله تعالی قبلک او کته په اضافه سره با ته ویل ان الله تعالی بعد کتب نه یو الله دراله څنګه چې دا مایت د باری تعالی په او دا قبلیت د باری تعالی او دا بعدیت د باری تعالی اضافي محض ده کذالک تکوینهم اضافي محض دایما لك كون الثانية تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا ومميتا ومحيا ونحو ذلك نقول دا طول مذكور فألسنتنا دام في محضر من قطاس شكرا يادون مذكور دي كتاسي بي يدوين بي مذكور كني يادوين غير مذكور کنی یادوی بیم مذکور شو تو اضافت سره چاہتا تو اس نه یادیږي درنګ سات بعد بیات والحاصل في الازل هو مبدا التخليق خلاصه خبره والحاصل في الازل او حاصل په ازل کې هغه مبدا د تخلیق الله پاک مبدا د تخلیق په ازل کې وو خالق چې دې به مستقر دی والترزيق دا مبدا د ترزيق په ازل کې وا او چې دا رازق ګرځي نو دا خوز ګرځي تعالی رزق در کو نو رازق ستانه مخ کې پیریان ولور کو نو رازق دا پیریان نه مخ کې هن لور کو نو رازق او د هن مخ کې بن لور کو نو رازق شو د پیریان ما ماګان مخ کې هن او بینو البدايه والنهايه من بيج 75 صفحه سے لے کر 80 صفحه تک ٹھیک ہے دې نمک هینو بین پیجنې هغه شکلی تاون دی انسان او نور بدلی د حیوانات غوندي په دې دغه باندې کله نه کله پټرکونو باندې به یو تصویر ویني چې دغه به حیوان به او شکل به د انسان لګیدلی دغه هینو بین را پاسې د یو بل په خپل باندې قوت راکو اساس یو کناغین لام پیران ما ماګانو وګړو حکومت راځي د پیرانو حکومت په چلاله حیران دي د پیرانو سم عملي دا بم پکې ته یو ورځ وچیلو خو بیا به ور پیران د باندې کټ خو ځای ریږي باندې والحاصل في الازل دا مبدا د چاره د تخلیق دا د ترزیق او د مادت ولا نګور په ازل کې څه شی هو دا هو زمير حاصل فصل صرف مبدا د تخلیق والله خالق نو
صرف مبدا د ترجیح وا صرف مبدا د اماتت وا صرف مبدا د احیا و غیر ذلك دي د ضمیر حصر قصر دا قصر پیدا کوي د مسند په مسندونه یې پورې ها و غیر ذلك ولا دلیل او نشته دلیل علی کونی فکیدول دي چې د تکوین معنی چې دا صفت قرآن سوا د قدرت او د اراده نه دقه قدرت او اراده چې شي ته شامل شي نو غینه تکوین کوي دی وینه معنی کړه مناسبه تم نمبر فإن القدرة ذکر قدرت چې وین کان دغه چې نسبت دي چې الى وجود المكون وجود مکون ته دا قدرت اگر چې دې نسبت وجود چاته کېږي د مکون ته کې زما استاد تکوین شوی د موت مکونی و عدم او عدم د مکون ته کېږي زما استاد وجود او عدم ته کېږي على السوا لیکن سره د انضمام د ارادې نه تخصیص د احد الجانبین راشي اراده روش تر روان د اراده څه ویل کېږي مناسبه ترجیح ور کول احد المقدورین ته الله په دین قادر دی جنن باران وکي په دین قادر دی چې نني ونی نو په دې کې چې یو له ترجیح کوم لور پر لا مزغه اراده هغه څنګه حاصله تکوین چې ده د مکون وجود او عدم دوانو ته یو شان ده دې نشوري مناسب زما استاد کې ناستل او فاسدل زما استا موجودواله او عدمواله تکوین دوانو ته شامل له اوس بکم خوازینو په اراده باندې بزي که اراده د الله تعالی وجود تراله نو وجود به مونږ تاسو لراکی او که د الله تعالی اراده عدم لاله نو عدم به مونږ تاسو لراکی په اراده به اوس پته لګي نو تکوین څه بل نه شي نه دی دغه اراده ده بس چې کوم طرف ته تشول مولا صاحبہ نه تکوین دغه اراده تبدانو شرک اشعریان کافر دی ولی د الله صفات تکوین منی تکوین غیم منی منګه من او منګه مستقل صفات منو او غیر داخل بولی په دی اراده او په دی قدرت اراده او قدرت سره کوم دغه تکوین دی چې اراده چې ته شامل شي نو تکوین وشي قدرت د الله کوم څه ته ور متوجي شي نو تکوین شي نو شي دغه څه ولما استدل القائلون لما د اعجب المآب نه ده دا چې په ماضی باندې داخلي چې په معنا د شرط سره راځي دا چې په مضارع باندې داخلي چې په معنا د نفي سره راځي دا چې په اسم یا په حرف داخل شي په معنا د الا استثناء سره راځي ان كل نفس لما عليها حافظ الا عليها حافظ دي قائلين دلیل نیولې دي اشعریان په حدوث تکوین باندې شرکه دا تکوین تصور نشي کېدلی په غیر د مکون نه چې زما استاد تکوین کېږي ما او تا به خلک ګوري نو زما استاد تکوین به اله را موجودي شي لکه ضرب په غیر د مضروب نه چې زه تاته ویم چې د بوش لورکه یو غوزار ور به کې بوش دلته کوم ضرب په غیر مضروب نه نه واقع کېږي خبره ما دقرنګ مناسب تکوینم په غیر د مکون یا نه کې مکون دا موت چې کوي د دین غیر تکوین نشي راتلی نو لهدا تکوین پر راځي ما استاد سره راځي چې ته پیدا کړې استاد تکوین وشو چې ته را ظلمې کې استاد ظلمیتوب تکوین وشو لیکه دراله چې تی سپینګره بابا کړلې چې شو ها لیکه دراله تور ګیرا سپینګره تور ګری تبا ارث کې خدا په دغنی پڅ پنیمبو باندې وګو کې باندې موناچ دې بل ته ګیره سپینه چې ګیره دې سپینه شوا نو نیمبو په وګو کې اچو کله نه کله پاغین د ذاتي سپین چمکرو ځینې چې ګیره تر خیر کړی ذاتي سپینه چمکا کوي ذات دام سلیخه اوس نیمبو په کې اچو نو اشاره وکړه جواب تا اشاره وکړه چاته مناسب جواب ولی دی وای ک چرته تکوین دا قدیم شي نو به خدا مکون دا ناطقان مولی شه بم قدیم شو ځکه الله تعالی له تکوین کړي دی نو دا تکوین ته قدیم بولی نو به خو بدا مکون ناطقان مولی شه بم قدیم بولی دا خو به ګران شي دا خبره
اشاره وکړه جواب ته ولما يستدل القائلون هر کله چې دلیل نه وي قائلون په حدود تکوین باندې چې بأنه لا يتصور دا نه متصور کی فغیر مکون لکه ضرب نه متصور کیږي بغیر مضرون فلو كان قديما کدا قدیم شن لازم چې قدم د مکونات وهو او دا قدم د مکونات محال نو اشاره الى الجواب اشاره وکړه چاته جواب ته اشاره الى جواب دی جواب ته جواب ولی وی دام یاد ساتي چې اشاره الى الجواب اشاره وکړه جواب ته جواب ولی وی جواب د دې خپل معنا دا منقطع کول قطع کول جواب هغه ته وایي سوال د سائل په منقطع شي دلیل د مستدل هغه په منقطع شي مات شي دې ته جواب دې ته څه راځي جواب نو جواب دا څه پکار دی چې په هغه سوال د سائل پتا باندې چا نقض وارد کړي دی چې هغه نقض په مات شي الکه جواب دی ته وایي چې قبض په مات شي جواب دی ته وایي چې سوال په دې شي دوین دا دادی مولا صاحب کل جواب ویلے کی غوٹو کاسو تجیب کی ماتے کی او د زړه نه پی موړ شي جواب داسي خسته پکاري چې هغه سائل پی موړ مطمئن شي شک شوبه کې پاتې نشي جواب ده بس په نور نظم کې جوابونه به په څه قسم دي الله سبحانه به بالقول عارف اشار الى الجواب بقوله وهو ذا تكوين شيء تكوينه للعالم ولكل جزء من اجزائه لا في الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وارادته مثال لبلال شيء تما ویلو چاله کدي ګلدین چې ده نو ګلدین سوې ګلدین ته خبره وکا ګلدین وای زما بابا او د بابا می بابا او دغه بابا بل بابا دا جوړ کړی دی چې به دا جلند ده دا نشانه ده ډېر ښایسته جلند ده دا موږ ختمو دا را باندې ښه راغلی د مړ دي کوي مالدار عوام خلک وایي دا را باندې څه راغلی ښه راغلی نیکپالي خو صحیح جایز ده خو بدکاري نه روا دا را باندې څه راغلی د ما او تا باندې دا جالونه دا را باندې ډېر ښه راغلی دې جالونې ته موږ دا وران نه کړي ٹھیک ہے جرانا لے مولا صاحب خبر باندې ورسې دي نو جرند حضور تکوین د کم ټیم نه دی خو دې کې نوړې نن ما تعالی وکړه نو دې نه دا معلومي چې دا جرند نه دی دا د چا تکوینی چې وکړه دا تکوین دا جزئی دا دغه حادث نو خو تکوین صفات جرند کوي نو جرند ته د مولا صاحب تکوین دا پخوانی دا قدیمه شوله قدیمه پانه د پخوانی سره دلته وشاله مجرم لکی او دا تاله چې کوم وړه دغه کړه دا چې مولا صاحب هاذا وهو دا تکوین چې تکوینه للعالم دا تکوین د الله تعالی د عالم د پاره ولکل جزء من اجزاء لا في الازل بل په وخت د وجود د دې کې علی حسب علمه و ارادته فاندازه د علم د الله تعالی او اندازه د اراده د الله تعالی دا تکوین صفت باقین ازلن و ابدا تکوین په ازل کې مودا د اوس چې کوم است تکویني او وسم دی او د دینه بعد بمی نو تکوین په ازل کې دی او په ابد کې دی په سرمت کې دی هر څه کې دی او مکون حادث دی په حدوث ته تعلق سره د تعلق د دې تکوین سره نن رااله نو دا وړو خورا د دین چې دا کوم شیرا لیټي پخښوي دا اخرى ټیک د چې د دې تعلق راغله د 300 کالو د جرند سره دی وړو خو خیر دا وړو د دې وړو تعلق سره حادث نه وي د تازه وړو دي الله لیټي پخښه اخرى لیټي پیږي یو شیرا یو بل دا په خواني شیزونه ما ختمه وای دا مزه استعمالوم هم تکي مولا صاحب خواني شیزونه ته معلوم دي کور کې تاسو بډایګانی دا غین فوز کې بډایګان یا تاسو رشتہ دار کې بډایګانی هغه فوز کړي ته یو ته وای شیره وته وای بت ورته وای دا خپل قسمونه دي او دا د مریض لپ دی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوي د بیمار چې هغه انسان کله بیمار شي چې خپل پړمې نه ورځي دا اوخرین پړې دا ورش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دونه خشیت دي او په دې کې یو بل قسم دی هغه تاسو چې ورته کړی دا صاحب تاسو کې ذمہدارانه چې موږ ته مېلمانه چې هغه یې به پکړی وندي چې به حوس تاسو کړی نو هغه به چو غړو د غړو نه
غوا د غوړي په دوه قسم باندې یو عامي دنیا ولا غوا غوړي دی یو د ماجوچي دي خلاف ثابت دی غوړو د ماجوچي لاره نو سبا په خبره باندې پیښ ولې نو هغه به کې واچول نو دا وړي به د دې الوان د غسل په هغه کې به ول او به خپل خیال کوي خلینه ملاري ونی دا فکر نو راځه مولا صاحبہ بیګ شوي نو ګورا الوا یخرا لیټي دا اخرى شیرا اخرى دا جرندا دا 300 کله نه دا غنم خو سره نن تعلق راځي ما استاد تکوین سره تعلق وسره غلې دي نو ما او ته حدیثي تکوین خو په خوانه دي کله نه دا یسان مثال دی ترې په خپل نو پد تکوینو باقی نظرن و بلا او مکون حدیث په وجود تعالی تعالی کتن چې په علم په خود علم کې ملقات مولي چې به خو الله پاک علم په ما باندې او د الله پاک علم په تا باندې اوس په دې کې په دې درس باندې به په کاده چې د الله علم هم حادث شي عیاذ بالله علم هم هغه چې په دا شی وجود کراله په دې وجود لکه چې په دې ته علم چې دیو به دا سبق وای اوس دیو دا وجود چې دا اوس را لینه د دې علم تعلق اوس د دې د ازما استاد درس د الله د علم سره اوس متعلق نو خبر د مخکنه ولا لکه څنګه چې خدای پاک تکوین صفات طاقت د مخکنه خو دیو منی کړ وغيرهما من الصفات القديمه التي اغه نه لازمي قدم دا نه قدم د متعلقات لکه څونه صفات د الله دي د اغه صفات د قدیم والی د وجنا دا نور دا متعلقات قدیم نګرځي د قرنګ د تکوین صفات سره متعلقات څونه راغلي نو د تکوین د قدیم والی د وجنا دا متعلقین چې دینو دا دغه نګرځي قدیم نګرځي خدا په شان دا صفات هم دي کان لكون تعلقات حادثه اللهم ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره